هر انسان په دنیا کې په پریشانو مسایلو کې ګیر او هر انسان د دې سوچ کې پروت دی که دعا کوي نو وی خدای پریشانی که بل تم وی نو یا الله پریشانی مې ده چاته د مال پریشانی ده چا سره نشته پریشانه وي چا سره شته پریشانه د چا بچی نشته پریشانه دی او د چا بچی شته په هغې کې پریشانه دی د چا ځمکه کور نشته پریشانه دی او د چا ځمکه ده او کور یې د هغې کې دا ولې دا خلک پریشانۍ کې پراته دي او ټول ژوند په دې پریشانۍ کې تیر شو سار نه ماښام ماسخوتنه پورې دغه پریشاني او بیا چې د شپې اوده شي نو په ګولو اوده کېږي وی خوب نه راځي دا د دې یو څو وجې دي زما روح نو نن درته زه یو 4 څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم 4 څیزونه که دا 4 کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې هېڅ قسمه پریشاني به مونږ او تاسو ته نه نه به د مال پریشاني وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش که رام شي بیماري او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي که یو دوکاندار دی دی کې خم شته ګورې ټول نه یادو ټول نه یادو یو دوکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووهم زه به څنګه دا 2 نمبر او 3 نمبر سیز د 1 نمبر په سیز خرڅ کم دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کم دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې پې پې نه شي او زه یې خرڅه کم او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دې به څنګه خدای خوشحاله کړي ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب بې او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی یو زمیندار دی چې سهار وختي پټي ته ځي دی په دې سوچ دی چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی اوبه زه څنګه ووهم او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور عالمه کم او دا پردی پولې لږه غوندې وتراشم او که دی سامان خرڅوي سبزي خرڅوي او دی ګوتی ډکوي نو دی چې دی فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخه هم شته او دې کې خو وړه دانه هم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټ وباسم دا ګوتی به څنګه وړه کم چې شی پکې لږ راځي او زه په ډېره څنګه خرڅه کم دا ټماټر سقا به زه څنګه وباسم دا سقا به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی باغ والا هم په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې زه دا خراب خراب سیو بس بندې که هلکه خیر بندې که اوبه چې دا خرابه میوه به په دې ښځې څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې ځي سهار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض ماله راغی د دا جیب به زه څنګه ووهم ده ته به د اکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم اکسرې والا سره به زما خبرې چې نیم یې سته او نیم یې زما الټراساونډ به ضرورت نه و زه به یې ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې د لیبارټرۍ ضرورت به نه و زه به یې ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ
په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلاو شي. دا سوچ دی دا یو انجینیر چې سار پاسېږي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اخیستی دی، څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګوي، کمزورې دی ولګوي، لږ سیمټ دی ولګوي، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي، ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشاني ده، چاته د ښځې پریشاني ده، چاته د مور او پلار پریشاني ده، چاته د ګاونډي پریشاني ده. او که دا پریشانۍ اسم نه د قبر پریشاني خواړو چېرته تللی نه دی، دا خیرت پریشاني خواړو چېرته تللی. دا به څه کوو؟ دا دومره پیسې چې موږ ګټو په حرام یې ګټو، دا زموږ دا خو معمولي شی دی. دا لوی خلک، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي، واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي، هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والي، وایي دا چینی زما شو، دا به نه خرڅوي په بل چا. بل مالدار دی، هغه بل غون میل والي د چینو، وایي دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غول په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوو. ریټ وخېږي د 100 نه 200 ته او د 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګېدي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه پته ولګېده. یو سوچ ذهن له راغی چې دا خلک هسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده نو هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سهار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحالي. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تا له منع نه دي، د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه. خو نیت دا وکړه سهار چې ځې پټي ته، څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې ما له غنم پیدا شي، ما له جوار پیدا شي، دا فصل زه پرې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدایه ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، خو الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردګاره تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، تږي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې زه راته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي تږي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ، مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله. او که یو قوم ته ماته که دا پته ولګوي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم، زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، ما له یې په 3.5 راکړه، خو ما له یې پاکه راکړه. خلک سوچه شی غواړي. ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ما له سوچه چای راکړه، اعلی په 100 کیلو ده په 1500، ما له په 600 راکړه، خو ما له سوچه راکړه. پی دی په 150 روپۍ کیلو در نه زه اخلم، خو ما له سوچه پی راکړه. رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ نو کار ولې پاک نه کوي؟ الله ولې نه خوشحاله دی؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې سهار وځي خوله کې دې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم، څومره دې کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پرې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو غریب سړی و، غریب او هغه د کور کې کار روزګار به یې نه کو، چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته ویې ته کار روزګار نه کوې، ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړمه، کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی و، لمونځ به یې کوه، اودس به یې کوه، سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي، دا هم یو غم دی چې پاک کار کوي. نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم، خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم، ګیج به هم پوری او هغوی زمانه خپل کار کوه، ځانه دې ملا جوړ کړی، ملا مې نه دی پکار.
مال هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغوی ته پته وي که نه پته چې دا شی خراب او بیا هم خرڅوي. دا خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره دی الله خیرت خراب کړو. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي. نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وی وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت وي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته وایي ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې څه وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته بیا نه یې رالم. ښځه ورته وایي خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځه. ورشه راوړه دې بخته چې څه پې وایلو وی ښځې چې برکت پکې نه راغله. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله. دې ورته وایي برکت پکې شته که نشته. ښځې ته وایي ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه وی نشته بیا نالم. ښځې ورته وایي مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 راغلې د 10 نه اوس روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېجه کار دې هم نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راله. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به وزېږه دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه به هم په داسې پیسو. بله شپه خوب ښځې ته چا بیا په خوب کې ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې. سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وایي ښځې وایي ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وایي خپل کار کوه 100 دې نه راغېښتې 10 دې نه راغېښتې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه. هغه دی لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغې یې راواغېسته چې راویې اشرفۍ لرې شو نو ده ویې چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په برخې ته خوراک وکړي که نه. نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېستی ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښه د بچي په بر بیخه کب وخورې خوراک وخورې چې کور ته یې څنګه راوړه وایي ښه دی وایي کب مې پرې واغېست سړیه بیخ دې وځه پسه به دې وړه اخېستي وو پسه به دې سالوګان ټیپر میپر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اخېستي وو نو یو کب مې بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکه په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته وایي دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغې یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وایي دا یو دوکاندار ته وایي دا خرڅوم هغه چې وکته وایي دی قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړۍ دوکانونه دي هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی صراف دی هغه له یو سره دې پیسې هغه سره دي چې هغه له یې څنګه چې وکته وایي کاکاجي دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ صرافان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی. ښځې ته یې ویې ودرېد برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به مال به ډېرې دولت به ډېرې خو
بر برکت به بالکل نه. نو اوس شیطان دی چېرته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. د شیطان مثال د هغه ښځې دی. هغوی برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر وي. نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10,00,000 روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10,00,000 روپۍ لګوو. موږ د انجینر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي او په دې به 80,00,000 روپۍ لګي، د هغه په خولې 80,00,000 روپۍ لګوو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګوو. چې خدای او رسول راته ووایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه. په دې 1,00,000 روپو کې په غونډ کال کې 2,500 ورکړه او زه یې درله زیاتې درکوم. نو د خدای او د رسول په خبره باندې موږ نه لګوو پیسې او انجینر وایي دا کور دی او درته په 40,00,000. بل انجینر راغی نه نه وایي دا ده چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی، سبا به راته رابرجې کرک شي دا به 80,00,000 روپۍ. یو وایي 400 سیخه، بل وایي نه 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 دې کې به 600 چی ګورې. یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې یادي د هغه منې. ښه ډېرې پیسې پرې لګې او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالۍ، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالۍ، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالۍ او الله او رسول نه خوشحالۍ. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کوم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت ته قل ووایه ای محبوبه دې خلکو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکي او زما بدني عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکي زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین د هغې الله دپاره دی چې هغه د ټول مخلوق رب دی. چې مونځ کوم مونځ به الله له کوم چې الله خوشحاله شي. ځکه بدني عبادت کوم روجې نیسم دا به الله دپاره نیسم چې رب العالمین خوشحاله شي. زه چې څومره بدني عبادتونه کوم دا به الله له کوم چې الله خوشحاله شي. و نسکي او زه چې څومره حلاله کوم ذبحه کوم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا دپاره کوم؟ الله دپاره. که زه قرباني کوم زه یم چې الله خوش دا به مې مقصد وي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به م وخوري بچي به م وخوري غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې هلکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړه او حجي شو. عمره کومه هلکه خلک وایي ده خو 2 عمرې وکړې او 3 هم وکړې او ډېرې عمرې یې کړې. دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې ني چې خلک ووایي چې پلانکی خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه. زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. هسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دې واغېسته او کور ته یې وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پرې وکړي نو ثواب دې وشو. رسول الله مبارک خو دا هم فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله. نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله. دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپله اوچتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې م الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا. نو د خوشحالۍ کنجیانې بیا چا سره دي؟ الله سره. تا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل. نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پرې رزق ګټم. مثلا زه به ده وویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېستل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي. نو کوه که نه الله تجارت بیبي د نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه
چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم، دا ردي به په دې بل کې سینګه وباسم، دا نیت مه کوه که نه. نیت دا وکړه چې زه الله خوشحاله وم، ښه شی خرڅوم، دا خراب په خراب قیمت خرڅوم، جدا که دا ښه او خراب، وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی. ښکاره که ګاهک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه، 1 نمبر شی خرڅوه. قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لري چې هغه ښه شی خرڅوي. خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلانکې ښه شی خرڅوي، زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم، خراب ولې اخلم؟ د یو ژبې مسلمان شه که د 2 ژبو مسلمان ولې جوړېږو؟ د یو ژبې مسلمان شه. ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو، راشه زما په مخ لاړ وکړه. هر سهار چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري، بچي مې وخوري. دا نیت هم وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم. دا نیت هم وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه، حج پکې وکړم، عمره پکې وکړم، جومات له ورکړم، بچو له ودونه وکړم، ښځې له ښځې له جامې والم، ډوډۍ وله راوړم، بچو له ښه کورونه جوړ کړم. الله تا پې خوشحاله وم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي. دا نیت وکړه. هماغه کار کې خو نیت خو وکړه که الله دپاره وکړه کار. ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي که نه، ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي، نو موږ به هماغه کار کوو، نیت به د شیطان کوو، شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله. سهار وختي چې څوک زمیندارۍ له ځي که دوکاندارۍ له ځي او که ډاکټر صاحب ځي کلینیک ته، نیت یې دا وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم، او دا کم هلک چې زما همزولی دی او ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم، او چې دا کم مشر ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم. بس دا نیت وکړه. ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي، چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې. انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي. دا شته مړه په بار ملکونو کې شته، دلته نشته. ما ته یو سړي ابروزم خبره وکړه، یو ملک یې یادو، ما ته اټلي ریشاک اټلي کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته، دروغ نه وایي، دوکه نه کوي، شی ښه خرڅوي، 1 نمبر خرڅوي، جنګ در سره نه کوي، جګړې در سره نه کوي. خو 100 کاله کې په هغې کې چې تر اوسه پورې موږ جګړه صحیح نه کړه، د مشر احترام کوي، د کشر خیال ساتي، چا سره ظلم زیاتې نه کوي. ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي، بس هغې ته ختم کړی. باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوي چې ایمان ورسره نه وي. زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی، زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی، او موږ پرېښود. دا ولې موږ دا ظلم کوو؟ نو دننه پس زما بیان چې څوک اورئ دا یو فارموله سهار چې وځئ که خیر انشاءالله هر سړی چې کار له وځي، که دوکان له ځي، که زمیندارۍ له ځي، که نوکرۍ له ځي، هر څوک چې کار له ځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکعته نفل به کوئ. 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکعته نفل به وکړئ او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووته، ځان لم ګټم، ښځې بچو لم ګټم، ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکت، حقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې. بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي. لږې به یې خو سوړې به ورته ني، لږه ډوډۍ به یي خو سوړه به ورته ني، محفوظ به یي، خوشحاله به یې، ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې. دا یو شو. دویمه فارموله درته څه ښیم، دویمه دا چې ته دوکان کې ناست یې، په لاره روانې، موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې، نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله. څنګه به وایې؟ الا بالله. دا به رښتیا د سهار یو ټکی رانه هېر شو، سهار چې دې دا 2 رکعته وکړل د دې نه پس به 100 کرته، خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي. 4مه کلمه به وایې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. که څوک یې اوږده ویلی شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. او که د اوږده نشي ویلی دا مختصر وایه، ما سره ووایه لا اله الا الله وحده
لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سل پیرې به وای، 2 رکعته نفل او دا سل پیرې بس. اوس به دې خدای د شیطان نه بچ کوي، اوس به دې توجه نیکۍ ته که خیر دا عمل پې وکړې پته به راته ولګي. ټوله ورځ به نیکۍ ته توجه وي، او چې دا ما راته وایي چې د الله دپاره نیت دی، دا به دې هم خدای درست کړي. او دکان کې سودا خرڅی نو هلته به هم درته خدای پاک نیغه لاره ښیي چې دا ښه شی خرڅ کړه. او ته ګوره ګاهک به دې هم ډېرې، او د ځمکې مدن به دې هم ډېرې، او ځمکه کې به دې پیداوار هم ډېرې، خوشحاله به مې. دا یو فارموله. دویم څه دي؟ دویم به دروازې لا حول ولا قوة الا بالله وي. څونه ښکلې معنی ده، ډېره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله د اویو بیمارو علاج دی. د څو؟ او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی، ټینشن هم ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده. لا حول او ډېرې معنی لري. لا حول یا خدایه د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې. د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه، د بچو د ښځې د غم نه، د بیمارۍ نه، د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر په تا دي، ته به مې بچ کې. ولا قوة، قوت څه؟ عبادت متعلق طاقت، د کار طاقت، د وجود طاقت، د مال طاقت، دا ټول دا خدای نشته مګر چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی، او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیق وي پروردګار. 1500 پیرې به دا شواروس کې وایې، یو 15 منټه پې لګي، نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته یې نه وایې. څونه به وایو که خیر انشاءالله. سل ځله مینه چې دا مخ دې ووهه 1500 کرته، ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایه چې هغه هم 1500 کرته. نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم که فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله. ها نو څه شو ووایه څه شی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. که العلی العظیم سره وایه لا ښه ده. ښه اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن لمونځ هم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي، که زرها وایو خو ګناه لازما به ګناه شوي، کمې زیاتې د نظر ګناه، د لاس د ژبې ګناه، نو استغفار به وایه استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. او که وایې چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي ملا صاحب نه زده استغفار یو ټکي در ورځې زده کوې، او که بیا هم نه یادېږي نو داسې هم ویلی شی چې استغفر الله وایه ربي من كل ذنب واتوب الیه. او که وایې چې دام ګران دی نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دام ویلی چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. دا به څونه وایه؟ دا یو 100 کرته وایه. 313 کوې خو ډېره ښه ده، خو خیر 100 پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه به، او مصیبتونه او تکلیفونه به لري، او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو عملو توفیق راکړي. الله موږ د هر قسمه پریشانو، آفتونو، مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتئ.